السلام علیکم. د پاکستان په خیبر پښتونخوا په پېښور یوه میرمن په محکمه کې په خپل خاوند عریضه کوي. نو چې د دې عریضه نه مخکې درته زه یوه دا یادونه کوم چې ته زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما درته زموږ دا چینل ته سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. هغې د دې دوو نابالغو زامنو په ټیک ټاک چې راوښتي دي خپل زامن یې د ژوند نه ایستلي دي. دغه میرمن په خپل خاوند باندې ټیک ټاک پلان نوم ایښی دی، ځکه چې هغه په ټولنیزو رسنیو ټیک ټاک کې د ویډیوګانو د خپرولو شوقي دی. اول ځان سره یې خپل دواړه زامن هم په ټیک ټاک راوړي دي. بیا یې میرمن محکمې ته لاړله چې د هغې د خاوند نوم واحد مراد نوم یې و، هغه څلور ښځې لرلې. دا د هغه درېیمه میرمن وه. د دې میرمنې په وینا د دغه خاوند یې 14 بچي و او هغه په 4 ودونو سره بیا چې اوس یې لري 2 ودونه مخکې هم کړي وو، خو هغې دواړو ته یې طلاق ورکړی دی. د کورنۍ محکمې قاضي سمیع الله خان د یادې میرمنې عریضه اورېدلې ده. د اپریل په 2 یې د هغې خاوند محکمې ته راوغوښتلو. دې میرمن د پېښور په کورنۍ محکمه کې د مدعا وکیل یوسف کاکا خیل او د محب کاکا خیل په مرسته په عریضه کې ده او د عدالت غوښتنه یې کړې ده. دغې میرمن ویلي دي چې د هغې خاوند د زیاتولو ودونو په کولو سره اوس د کورنۍ خیال نه ساتي او شپه او ورځ په ټیک ټاک کې اخته وي. خپل بچیان خو یې په دې لګیا کړي دي او د هغوی د زده کولو ټول وخت یې ضایع کوي. یاد میرمن په محکمه کې د دې لپاره عریضه کړې ده ترڅو خاوند یې مجبور شو چې بچیان یې د دې سره پرېږدي، یې د زده کولو ته پامیر نه ورکولو، بیا د ټیک ټاک نه یې راوګرځولو. یادونه وړ ده چې د دې میرمنې خاوند واحد مراد ټول پاکستان کې مشهور ټیک ټاک ستوری دی. نننۍ ویډیو زموږ ته د دې ځای پورې زموږ دا ویډیو ستاسو چې خوښ شوي حتما درسره زموږ دا ویډیو درسره لایک کړئ، دا چینل درسره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.